نن هغه خیشکو ده چې خلک به پکې په ورځ رڼا کې یارېدل، اوس پکې په 11 بجو دی په چوک کې خوراک کېږي، خوراک پخېږي. دا ترقي ده چې موږ یې درکوو، دا ترقي ده چې پرویز خان جمشید بیا دې ترقۍ دپاره محنت کړی او داسې احسان نه دی. دې خلکو صرف دا کار کړی چې تاسو خلک یې د هر شي نه محرومه ساتلي وئ. موږ صرف دا وکړو چې ستاسو حق مو راواخیستو او تاسو ته مو درکړو چې نوښاریانو دا ووټ صرف د دې لپاره نه چې د MLA پاس کا او اسمبلۍ ته ورسو چې هغه درته شا کړي. موږ درته دا کار وکړو چې موږ دومره کار وکړو، دومره کار مو وکړو چې موږ ستاسو په ذهنونو کې سیسټم بدل کړو. موږ تاسو ته دا شی ووایو چې ووټ د هغه سړي دی چې کوم سړی خدمت کوي کني چوټي دی. که زه راته وایم که زه خدمت نه کوم خو 2 کاله بعد بیا الیکشن دی چې ما ته ووټ رانه کوي، مونږ مجبوري ده خدمت کو. زما پلار د 1996 نه سیاست کوي، د هغه تر نن ورځ پورې چې تاسو ژوندی و هغه سیاست کولو. د دې لپاره ضروري دی چې مونږ خپله رابطه او تعلق ساتو، د دې لپاره ضروري دی چې مونږ کارونه کوو. دا زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ چې ووټ الو زمونږ یو رشته ده، رشته دا ده چې تاسو مونږ منتخب کوئ د خدمت لپاره. مونږ به کوو ستاسو خدمت، چې مونږ ستاسو خدمت وکړو ستاسو زړه به خپله زمونږ پله مایل کېږي او تاسو به مونږ ته ووټ راکوئ. نن دا مخالفین راځي دی تقریرونه کوي، نن پرویز خان د نوښار دپاره ګیس منظوروي، نن پرویز خان د دې نوښار دپاره ټرانسفارمري منظوروي. تېر 15 کاله زما PMLN د کینډیډیټ ولاړ دی، زما نه مشر دی، زما په پرورش کې دا شی نشته چې زه غلطه خبره وکړم، خو زه صرف یو خبره کوم چې تېر 15 کاله امیر مکان د ګیس او د بجلۍ مشر و د صوبې او دی ورسره کوارډینیټر و. دې نوښار ته یې چېرته یو 2 فوټه ګیس پیپ راوړی دی، تاسو یې مه وایئ دی راشي ودې ښایي چې چا ته یې راوړی دا مونږ باندې دا سیاست پرېږدو. او یو 15 ټرانسفارمرې ورته اخر کې ورکړې وي نو تیاره خپل بورډونه یې پرې لګولي وو. نو چې کوم سړي ته به ټرانسفارمر خراب شو، مالک کې به ډېر تکلیف شو، نو هغه خلک به یې په هغه ټرانسفارمر اخیستل څنګه هغه ځای ته به لاړو، تصویران به یې وایستل او ټرانسفارمر به یې ورخېږو. مونږ تر نن ورځ پورې د تصویرانو او د نوم سیاست نه دی کړی. په دې نوښار کې څومره پروجیکټ شوي تاسو وایئ دا شاګل بابا د ارټ دا روډ دی، په دې تاسو ماته یو بورډ وښایئ، د تحصیل روډ باندې بورډ وښایئ، ټینکۍ روډ باندې بورډ وښایئ، خیشکو روډ باندې بورډ وښایئ، کټې لار روډ باندې بورډ وښایئ، دراني سټریټ پر روډ بورډ وښایئ، په یو ګلۍ بورډ وښایئ. مونږ خو دا کار نه دی کړی، مونږ خو دا شوق نه دی کړی، مونږ دا کار کړی خالص تاسو لپاره. او مونږ پړه کې مونږ ته دا پته وه چې هر سړي ته پته ده چې کار څوک کوي، هر سړي ته پته ده. دا خلک ماشومان نه دي، دا خلک باشعوره خلک دي. زما ورونو، زما عزتمندو، ځان هوښیار کړئ. آئین پاکستان مونږ ته دا حق راکوي چې ووټ د هغه سړي دی چې کوم سړی درته خدمت کوي. دا د عمر یا د بل په تقریرونو مه ځئ، زما په تقریر مه ځئ، بهر وځئ، ګراوند ته وځئ، ګورئ چې تېر 15 کالو کې څه وشو. چې کله تاسو خپله فیصله په دې طرز باندې کوئ نو دا علاقه به هم ترقي کوي او دا تاسو به هم کامیاب یې. او کله تاسو وایئ چې عمر راته قسطه خبرې وکړي، اختیار ولي صاحب قسطه خبرې وکړي، لیاقت شباب صاحب قسطه خبرې وکړي، نو بیا به تاسو هم غر کړئ او دا علاقه به هم غر کوي. ځئ خپل کار تپوس کوئ او ګورئ چې ستاسو خدمت چا وکړو. که جمشید میر مو خدمت کړی نو په 19 فروری باندې ټول ښه په ګډ تعداد راووځئ او د هغه د خدمت جواب او د هغه د خدمت صله هغه ته د بیټ باندې مور په شکل کې ووایئ. انشاءالله وایي به که نه؟ وایي به که نه؟ ستاسو ټولو ډېره زیاته شکریه. مونږ همیشه د نوښار